بالحسن السلطان بالحسن انهرمت قبله ما السلطان بالحسن کرده عشق عالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وان پارٹ سره ایوری بیت تاسو خدمت کې حاضر شوی او کوم بحث او شروع امام زادہ فخرعالم بابا په متعلق سي او خپل نامه تاسو خدمت کې ذکر کړی و سید حسن ابن محمد هغه نامه او کنیات سره هغه په متعلق مو مختلف قسم سوالات او ټوک او هغه سپن خدای برکات کېږي او متجاوبات راکړل تسلی بخش لکه هغه نامه مو وحاله شجاره هغه شجره مو وحاله شجره اقسام مو ذکر کړل هغه والد صاحب والد بزرګوار نامه هغه ترونه او مختلف قسم سوالات مو وکړل او متعلق هغه سره وای متسلی بخش جوابات راکړل او دې کې خوشاینده خبره دعوت مون کوم ناظرین د محترم ناظرین دی هغه سره خپل شراکت هغه کولو مختلف قسم ته معلومات هغه خپل سره شیر کول نن بیا موږ کوم د یوري دعوت ورکړه د حوزه علمیه قوم استاد محترم او انساب شناس علامہ سید احمد حسین الحسینی هغه ته مخبل استودیو راتللی باندې خوش آمدید هغه سب ډیره مهرباني ستاسو ډیره مهرباني شکریہ هغه سب لکه فخرعالم بابا متعلق مو مختلف زاویو سره بحث وکړلو که فرزندانو حوالی سره ایمونن بحث کوونی دی اینا مخکې هغه والد بزرګوار نامه هغه ترونه وی هغه یو وریاره هغه په متعلق کوم القاب او کوم تعارف علامه هلی بزرګوار کړي او علامه هلی بزرګوار د تعارف محتاج نه دی او هغه سب نن کوم لکه یو سټپ مخکې سو دوستانو ذهنو کې باقي د شي دا سوال پیدا کیږي مخبل ذهن کې دا سوال پیدا شوی دی واسه چې فخرعالم بابا بزرګوار کوم فرزندان دي هغه سه هغه څو و چیته دي او علمي خدمات لکه تاسو نو اوسه موریدلیو هغه مختلفو علاقو ته خپل فرزندان ستولي واسه ناول تاسو کوم دا ذکر کړی وای فخرعالم بابا فرزندان سودی او کوم علاقو ته استولی دی غو بیا واست ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ټول ناول خپل ډېر محترمو سامعینو ته او د مګرانو لیدونکو کسانو ته هغوی ته زه سلام عرض کوم. اندیشان سره تاسو ته او تاسو دوستانو ته مو خپل سلام عرض کوم. ډېر ښه سوال وکړلو د فخرعالم بابا موضوع کوم چې لیدو چلیږي د ان شاء الله او کوم لیدونکي کسان دي هغه کسان هم ډېر شوق سره کسي او کومه رابطه کوي هغوی هم ډېره شکریا ادا کوو سوی دا پروګرام کسي بیا خصوصا د هغو دوستانو مؤمنانو او د تحقیق والا کسانو محققینو هغوی تلاش کوي هغوی څه مطلب اسراوي هغه مو ته رسوي او مو مطلبونه د اوسه محکم کیږي چونکې فخرعالم بابا هغه یو داسې علاقې کې پاتې شو داسې علاقه هغه علم نه تعلیم نه محرومه وه د فخرعالم بابا ذکر ډېر کم شوی دی او که شوی دی هغه بیا خلکو ځان سره پټ ساتلی دی او دا ظلم دی بار بار چې فخرعالم بابا سره ظلم دی خلکو دې آثار دې کتابونه دې زندګۍ پاره کې کوم علمي آثار قدیمه دي نفیس شیونه دي هغه پټ ساتلي دي اوس ختم شو او نور خلکو ته نه وخل دا یو ظلم دی خلکو فخرعالم بابا سره وکړلو حتی اکثر المسیو ظلم خپل نه کې باندې وکړلو. به هر حال د فرزندان یا د زمانو د فخرعالم بابا کوم زمانو په باره کې سوال ته وکړلو چې د زمان او اولاد د څو اولاد دي هغه اولاد بیا چیرته دي نو دا سوال ډېر مهم سوال دی او مخبل د تحقیق وکړلو اوسه د تحقیق مو لګیا یو د فخرعالم بابا په باره کې
د دې اولاد په باره کې فرزندانو په باره کې ډېر زیات اختلاف دی. کوم کتابونه ایمو علاقه کې مؤمنانو سره دي هغه کتابونو کې هم ځکه چې ذکر ملويږي د اولاد په باره کې سم مثلا دره اولاد د یا کوم کسانو سره بقاعده ایمو علاقه کې کوم معلوماتي هغه معلومات په مطابق کوم کتابونه لیکلي دي هغه کتابونه وشته هغه کې هم اولاد ذکر کړی دی چې د فخرعالم بابا دره اولاد د زمانه کې وو. نو خو څو پولیس مطالعه مو وکړه کتابونه متعدد ملاو شول او ځنه آثار د هاند ریټن ولا چې ملکی کې د غا ملاو شول ارزي کې د شاعر د شکاولو سره بل کولو سره مخالف او مختلف نو به حال مجموعا سمو کوم مطالعه کړی او د اولاد باندې کې موته څو کاولا هغه ملاو شو دي. یو کاولا ده چې د فخرعالم بابا کوم اولاد بچی دي هغه درې بچی دي درې اولاد دي دادي هغه اولاد کوم درې دي هغه د وضاحت وکړم چې هغه چوک دي او چیته دي او کوم دي حتی د شکاولا مې چې پړو کو څه دی کې وزوای دي هغه د کوم څه شلوزان کې دي د شکاولا زنه کې لیکل شوی چې دوا زمان دي یو انداز په کې د شلوزان علاقه باندې دي یو هغه سره پانی پته لور دي خو خیر کتابونه ولې سره متدا کولونه ملويږي حتی یو درو بیا سه مختبیا دی وو فرزندانو هم ذکر ملويږي وو زمان دي و اولاد وو بیا د انو ذکر ملويږي چې ان اولاد دي فرزندان دي او بیا د دینه زیات اخیری کول هغه ده چې د فخرعالم بابا یو لاس اولاد دي دی هدا پورې اقوال او خلقو دا بیان کړی دي ځنه آثار قدیمه کوم کتابونه دي او کوم خلق سره شینه سره دي حواله سره دا کې اشتو لکه واسه به تحقیق یو ودا د خصوصیات د مختلف شیان محقق د لوست راځي مختلف وشي باندې هغه کله تحقیق کوي مختلف کولونه د لوست راځي او واسه تاسو ته ډیر یعنی خپل تحقیق مطابق کوم اقوال د لوست راغلي دي یعنی هغه کوم آپشن دي چې باندې تاسو ته ډیر اقوال باندې لوست راغلي دي یعنی هغه باندې مویل شو چې د بدرې یو څالور یو پنځه کاوله غا ذکر شوی دی یو خدای خبره ده چې علاقې کوم سینا به سینا نقل کیږي هغه درو بچي متعلق دي یو دو بچي متعلق دي او تاسو خپل تحقیق مطابق هغه کوم غدي څنګه باندې مثلا دوا کولونه یا درې کولونه یا څالور کولونه صرف مې باندې راغلي راوځي. بالکل ما دا کوشش ته متدس اقوال ملوشي چې یو کاول دی بل کاول تایید وکړي یو کاول یا دوا کولونه درې کولونه کملوشي چې تایید وکړي انده خبره څه خبره مسار یو سداسي اثار متملو شي چې هغه اثارو کې هغه بل کول تایید وکړي د موضوع ته بلګ اطمینان او تسلی بیا ملو شي او کله بدري نو یا به تسلی ملو شي خو اوسه پورې د څه شای هغه یو بل تایید کوي ټیک دی علاقه کې یو کتاب مختلف ځای کې پرشان شوی یو کتاب پرشان شوی هغه کاسای صدري هغه یو کتاب نه کوي منبع یو دی منبع په کومه متعدد وی مختلف وی علاوه بیا آثار وی نو بهال درو کول په باره کې چونکی دوی آثار اشتاب مقبریا دو خوشتاب نو دی اول سره خبره مشهوره ده یا شهرت لري الکی کې د شهرت حواله سره کول آیشتو کنه دی اول سره خو اوسه پوری مو اندی طرف ته توجه ده صدر فخرعالم بابا هغه درې اولاد دي درې فرزندان دي اگر چې دوای مشهور دي دوای تقریبا زیات معلوم دي دریان یا معاصی خلق ته معلوم نه دي خو بیا څنګه کتابو کې ذکر ملويږي څنګه د برا لور دي افغانستان ځانو شهر ته هغه ذکر آباد نو دا کول تقریبا لغونته زیات شهرت لري او سب د بچي حواله سره ځکه مو ته اشاره وکړه که مو سامعین د پاره مختصر اشاره د کړي وای چې مثلا کومه نامي والا دی او چی ته دی بالکل خبره سمو مؤمنین دي خبره د زیات شوق لري ایمو جوانان به هر ملکونه پیغام رسوي چې مو ته په خلام بابا باره کې معلومات نو
او دغه پروګرام نه پس باندې ولایت کوم پروګرام چلیږي دا د ولایت او د حلبیت او د اولیاء الله صحیح طریقې سره پسبندي کوي نو دغه پروګرام سره متکفي معلومات حاصل شي نو دا یو معلومات ولا خبره ده چې کوم نامي موسشتو زنو کتاب نقل کړی دي هغه نامي کوم وخیو بیا به دا بهتره وي خلکو دوستانو مؤمنانو او د جوانانو معلوماتو کې به اضافه وشي نو یو کتاب د څنګه لکه کې منويږي او دغه مصنف سره زنده ده مخبله عربیتا کړی ده ذوالفقار لشونه میگی کتاب نامه ده مسلک الاولیاء او دغه مسلک الاولیاء کتاب دا یو کشمیری سید لیکل ده هغه رغله د مولکینه معلومات جمع کړی دي صدا شنی معلومات هغه سنشتو دا لکه کې مو ته مشروع صوت ویلي مخ په مطابق معلومات را جمع کړی دي او کتاب لیکل ده خو به حال اوس کتاب شوی ده نو دیو جنا واسه لګ اهمیت زیاته نو مسلک الاولیاء ولا کوم مصنف ده اغا کلا رچی ده په خلام بم یو زوی په وری کې راځي تر بحث کوي اغا کوم زیات نه مخلو سید شاه شرف الدین معروف علی کلندر دې ذکر کړل دې ذکر کړل دې ذکر زمن کې ان دې سراسره بیا پلور ولد محترم یعنی فخرعالم بابا ذکر یا کړی دی بیا د فخرعالم بابا زمانو ذکر یا کړی دی نو دې طریقې سره موسی اخ کتاب کې مسلک الاولیاء کې څه کوم ذکر منويږي هغه بیا د فخرعالم بابا د زمانو نامي خسته دي او هغه ته اشاره کړی وغه یا هغه تقریبا تعداد حواله سره یي چې د فخرعالم بابا د زمانو تعداد څوم ده هغه ولست او بیا نور تفسیر کوي هغه چې د فخرعالم بابا دوی زوجات وي دوی خزي وي دا ودونه اربع افغانستان کې کړیو او ټول اولاد یې افغانستان کې پیدا شوه او بیا کوم اول زوجي ولا اولاد او هغه اولاد هغه ټول افغانستان کې پاتې شو د بل زوجي ولا اولاد د ځان سره وصلو په شنار تا کورمیتا دغه وادیت وصلو اوسب مزار غوړم زه ته کته کلانی مو کړل اوسب لکه څنګه ته اشاره وکړل چې فخرعالم بابا کوم ودونه دي او هغه کوم زوجوتي هغه نه دی افغانستان دي لکه مو سینا به سینا کوم کول نقل کیږي فخرعالم بابا متعلق سیدی کوم کور ولا کوم زوجه زګوره هغه د محمود غزنوی لور و دي کول کې وسه صداقت شته کنه شته دي سره بالکل ټکر لري د کوم خبره اوس دا تاریخ نه څه شی مت اثباتا او نفیا نسبتي خو یو اندازات کوم مخ کې مو د فخرعالم بابا د عمر حواله سره خبره وکړه پیدایش او بیا وفات رحلات حواله سره کوم خبره وکړه او هجرت حواله سره کوم خبره وکړه هغه نه باندې تجارت ورزي چې فخرعالم بابا کوم وخت کې راځو په شنورتا دی وخت کې دی ټول زمان شیو ودونه شیو او محمود غزنوی سره بیت نه او څو د سلسله د واده ولا یا زوی ولا یا رشته ولا د سلسله دشتو په فخرعالم بابا اخیری وختونه هغه وخت کې بیا بل واده ذکر نه ملي دا د څه خاص خبره دي کې نشته او دې خبره دایې پکې دي چې واسه دا یا ویل لکه محمود غزنوی متعلق کا تاریخ کې مقاسو هغه د تشیع ډیر یعنی مخالفت کړي دي بالکل کې دای شي د کوم خبره کو د تایید کوي بل خبره دا څه وي محمود غزنوی خپل یو لوی بادشاہ یو لوی حکیم نو هغه مطلب چې په خلام په بونه روان نور کسونه وي تعالی کې وو بل خلک کې یا مثلا کې دا نو بخارا کې دا علاقو کې کسون وو او خپل مستقل و هغه د شي ته ضرورت احساس نه کولو او په خلام په عمر دی وخت کې زیات وو نو ودا څه خاص انګیزه او محرک سواج نه پیدا کړه لیوزاده خبره څه کتاب کې نه درغلی کتاب کې بیا به مولوسا عمر کتیر ویا خو سواج نه واده شوی دی بیا به مویل سره واده شوی دی خو نه کتاب کې هم د ذکر نه ده شوی او کوم تاسو سوال وکړو د بچو حواله سره هغه مو عرض وکړو مسلک اولیاء هغه اولاد ذکر کړل دي او بچی تعداد یې خیر دی یو لس بچی خیر دي او بیا دوا ودونه خیر دي په خیالام بابا اول ودونه ذکر کوي اول ودونه د په خیالام بابا هغه ان بچی وشو ان پیدا شو دویم ودونه هغه بیا دوا اولاد وشو هغه دوا اولاد بیا کورمی تر وستو
نو دې طریقې سره هغه راشي. بیا چې کوم هغه نامې خالي هغه نامې هغه دې طریقې سره خالي چې کوم د اول زوجې بطن نه پیدا شو هغه د حضرت سید ابوالفتح دا سید ابوالفتح اول بچه ده، سید عبدالله دا بل بچه نما ده، سید اسماعیل، سید ابو جعفر، سید علی و سید طاهر د سینامي تقریبا ذکر شوی دي. د ټول هانه د ذکر کړی مسلک الاولیاء خدا نامي مسلک الاولیاء د خپل کتاب کې د فخرعالم بابا اول زوجینا دا اولاد ذکر کړی دي او دا اولاد یو پر میدان درغله دا ټول اولاد په پاره کې غالي کې دا ټول د افغانستان کې پاتې شوی مغل ته تبلیغ سلسله چلولې ده. ما ته کوم ضرورتونو د مؤمنانو د مسلمانانو هغه ضرورتونه پوره کړی. واسه بل کې فرزندانو په متعلق تاسو یو معمولی غونډه کې اشاره وکړه، یعنی شهرت حواله سره کوم ذکر وکړو. نو شهرت حواله سره د سیاست مسره شته چې مثلا مقبره یا ذکر یا کتابو کې د کوم چې د څو بچي طرف ته اشاره کوي شو. دا خو ضروري چې مو خپل عمل ډېر لټونه وکړه. افغانستان په اړه کې کتاب ده هجرت سادات به افغانستان د سیدانو هجرت افغانستان ته پرسه کې دا وندیشان سره نو کوم کتابونو هغه افغانستان سادات په اړه کې هغه مو ډېر ولټول او پړاو مکړل او د سیدامي څنګه کې دا نموسه تطبیق وکي نو هغه یو خنامي علاقه وجنه بدل کړی دي یو ذکر نه ذکرې او دا ځته بلخ افغانستان کې ده، بخارا څنګه افغانستان بهر بل ملک ده مخکې د علاقه یو شوی بخارا کې اړ سیدانو مقبري دي یو معروفه مقبره ده بخارا کې څنګه چې ډېر لوی سیدان د باندې او خلک ډېر زیات عقیده سره تاسي هغه چې هم هغه کسان سادات مدفون دي او اراده عقیدات ارادات څخه خلک تاسي او بلخ بیان شو سره حرات او شو سره غزنی دا کابل کې یو لوی قبرستان ده څخه قبرستان کې ډېر لوی سادات د باندې حتی عبدالله شاه غزی په باره کې افغانستان ولا ځنه علماء کتابونه لیکلي چې عبدالله شاه غزی څنګه کراچۍ کې ده هغه نه ویل شي چې دا کابل قبرستان کې ده باندې اخ قبرستان کې چونکه سادات ډېر زیات دي نه دی وجنه هغه ټول نامي کتابو کې ذکر نه دي شوی. خب نو بیا کوم چې په خیالام بابا اولاد افغانستان کې دغه باره کې مسلک اولیاء لیکي چې هغه بچي هغه بلخ او کندهار او نشان سره هرات او غزنی او کابل کې بیا آباد شو. په یوه ځای کې پاتې شو هغه مختلف وجوهات هجرت وکړل هغه اسلام تبلیغ لپاره د دین تشیع تبلیغ لپاره او مختلف علاقو ته هجرت وکړو آلته خپل کار او خپل کوم دینی تبلیغ هغه آلته وچلولو او دا نور کوم dva بچي او اولاد وو هغه بری کې هغه بیا ځوان سره راوستل وادي کوروم ته وادي کوروم ته هغه بچای اندا کوم شلوزون کې چې موږ تاسو نه کوي او دویم کوم اولاد هغه بیا خیدا شلوزون ولا وسه کنه ما د خسته تاسو زمانه بخوان دو ما خو چونکی به مو علاقه ولا واکره موسی د دینی کوم عربي کتابونه دی او کې بیا دا ذکر شنه راغله ویل څه دوی نه بیا کار شوی دوی خپل لکه ځنه شجرو کتابونو کې مولد هغه مونږ واشه کلا فخرعالم ابو لورلو هغه هجرتونه وکړل د لکینه کارشفل پرسینه و عربي لکونه بیا موسی نور معلومات نشته حتی ما مخکې عرض کړو چې د فخرعالم ابو ترونه یو ورونه او کې اورو کې ځنه کې ټول ذکر نه شوی کوم څه معلومو یو کوم څه دوباره عربو ترول لکه لور دی مثلا سید محنا هغه لور هغه ذکر بیا زندانه کوم نه دی لور هغه ذکر بیا عربی یا د پارسی کتابو کې هغه زندانه ده د دیو جنا دا شنه په کومه مو محفوظ ستلی وي مو لکه ته کله لور سې قیمتي کسان دا مو محفوظ کړی دا مو ستلی وي او دا په شون کړی لکه څنګه نور زوی ولا کسي اولیاء الله کوم صداتی کوم اجدادی کوم امام زادہ دي هغه کتابونه وکسي هغه آثار وکسي هغه کرامات وکسي ټول پر شون دي کتابونه نه لیکلي شي دي هر چا سره دي ایمولا چا څه قبضه کړی دي هغه مغبن قبضه کړی او هغه ځون ته مختص کړی او نور چوکې نه محروم ستل دي دا مسله ده.
هغه سب یمو دورانیا بس اختتام ته رسیږي. هغه سب ډیره مهرباني، ډیر کلی مطالب او ناظرین ته مو دا انداز کوم بحث کوو. هغه به مو فخرعالم بابا کوم علمی شخصیت هغه مطالب مو بحث کوو. فخرعالم بابا کوم علمی اثر پاتې دي یا هغه کوم سماجی خدمات هغه مطالب مو بحث کوو. یا مثلا فخرعالم بابا راتل نه مخ کې وطن کې مذهب کوم دا ټول مختلف سوالات دي په متعلق مو بحث کوو. خو صرف تاسو نه یو خواسته ده لکه کتمان چې کومه د اسلام کې ډیره لویه ګناه لري د مطالب کې دا چې مو هغه سم نه انده سوال وکړو لکه کوم اثر چې مو علاقې کې دي یعنی هغه پټاواله یعنی آینده نسل ته نه سوال دي ته ویل شي کتمان وسیع معنی ده خو دي چې د معنی کې استعمال شو خو څه د اثر دي او نه مو د التماس ته وداونه توکل لرو. صدا ټول آثار چې کوم دي فخرعالم بابا متعلق هغه به ان شاء الله مسره هغه شریک وي او نن سبا تواصلات یا کوم ده مثلا نشته ده یعنی رابطه انسان کوي شي او مو تاسو ته انتظار ده او دایا انتظار ده چې تاسو به ان شاء الله مسره رابطه ساتوي او آینده لپاره بیا تاسو خدمت کوي. هغه ټیم پورې مو تاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.